السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زه په منصبدارو کې میا عمران شوکت صاحب سره ناست یم چې کوم نامي ګرامي په دغه علاقه باندې پیژندل شي د خپل نوم په حواله د خپل سوچ په حواله او د چې کوم سکول جوړ کړی د دې په حواله باندې خبرې په دې سره کو چې دې په دې باره کې سوي دا سوچ دې کوم ځای نه واغشتو او دا پروګرام دې سره او دې کې بس کېږي. جی میا صاحب. جی زما نوم د جی میا عمران شوکت. زه د دوبیان یو وړوکی کلی دی هغې سره تعلق ساتم. ما ماسټرز انګلیش لینګویج کې کړی او زما ایجوکیشن مینجمنٹ فیلډ کې دغه دي. زه دوبۍ کې ما یو ایس ګروپ آف سکولز برټش ګروپ آف سکول سره مختلف رولز باندې کارونه کړي دي. ایز ان اکیډمیک ایڈوایزر آن یو ایس ایجوکیشن، سینئر لیډر، پروفیشنل هیډ آف پروفیشنل ډیولپمنٹ. هلته چې به څومره پروجیکټس ما کولو او هغه کامیاب شو زما ذهن ته به راغلی چې دا پروجیکټس پکار دي چې دا زه خپل علاقو ته یوسم. هلته کې ډېر زیات ضرورت دی او خاص کر زموږ صوابی کې چې کوم هغه لا ډیولپینګ سټیج کې ده نو دلته ما دا فرست سټپ واغوښتو او یونورس 96 سکول آف اکسپلوررز ما دلته کې اسټابلیش کړو. زموږ چې کوم مین آیډیا ده هغه دا دی چې کوم زموږ 70s ماډل آف ایجوکیشن زموږ په دې پاکستان کې یا خاص کر زموږ د علاقو کې لګیا دی چینج کول غواړي. زموږ ماشومان چې کوم اوسني دي هغه به په 2040-45 کې پریکټیکل لایف له ورځي. آیا دا سیټ اپ آف ایجوکیشن دی د 2045 ته جوړی که نه جوړی؟ موږ تر اوسه پورې په ټیکسټ بکس او په کاپیانو کې انختی یو، حالانکه ایجوکیشن سټایل بدل شوی دی. موږ به په 21st سنچري سکلز باندې فوکس پکار دی. د لیټرسي نن سبا ضرورت نشته. زه اوس تاسو لا مخامخ یم، انټرنیټ موجود دی، یوټیوب سره ډېر زیات انفارمیشن دی زمانه، ګوګل سره ډېر زیات انفارمیشن دی زمونږ. نو د ټیچر او زمونږ رول اوس بدل شوی دی. د سکولونو زمونږ رول دی سکل ډیولپمنٹ او دې سوچ سره موږ دا پروجیکټ شروع کړو او اوس به نور تاسو له موږ مخکې خپل سکول ښایو چې څنګه موږ کوم ټیچینګ میتھډالوجیز استعمالو، آیډنټیفیکیشن آف سټوډنټ څنګه کوو او راځئ چې موږ وکړو. دې کې یو شی زما میا صاحب په نظر کې راغی چې هغه دا چې څنګه چې په تاسو مخکې چې زه پسې نظر کوم چې تاسو به یو ځای نه شروع کېږي نو هغه زه دا وایم چې تاسو لکه مثال سټوډنټس دي هغه چې کوم یو په ټاپ لیول باندې دي هغه چې څنګه په نورو سکولونو کې راځي او هغې ته دغه ورکوي مطلب فری ایډمیشن ورکوي او هغې ته مختلف دغه ورکوي. دا ستاسو په دې سیستم کې هم شته او که نه دی کې هر قسم خلک به راځي. زمونږ جي چې کوم ویژن دی هغې سره دا ریلیټډ دی چې مونږ بهر هم لیکلي مونږ وایو ایوری چایلډ از یونیک. هر ماشوم چې دی یونیک دی، هغې کې یو خپل انیټ ابیلټي ده. د سکول کار دا دی چې هغه دې ته روکاږي. یو زمونږ ایډمیشن ټیسټ نشته دی، مونږ د دې اګینسټ دی. دا د دې کمپیریزن زه ډاکټر سره کوم. که یو مریض ډاکټر ته لاړ شي او ډېر ناجوړی آی ریجیکټ کولی نه شي. د سکول کار دا دی چې هر کس په ماشوم واخلي، په هغې باندې کار وکړي، آیډنټیفیکیشن وکړي او یو پراپر ځای ته یو پراپر ځای ته. میا صاحب دغه باندې د ګیټ باندې ما وکتل چې ستاسو انټري چې کومه ده نو هغه سکیور ده. جی جی دغه ته کې ستاسو سکیورټي ګارډ او هغې سره پراپر خپله اسلحه وغیره چې په دې حالات کې د هغې څه پوزیشن دی؟ بالکل جی سکیورټي زموږ ډېر سټرکټ پالیسي ده. یو خو مونږ خپل سکینرز هم ایښي دي چې څومره انټري کېږي سکین کېږي، پلس زمونږ انټري سیستم دی، ډیټا انټري سیستم دی. ماشومان چې کوم مونږ سره دي د پیرنټس ته مونږ د هغې آی ډیز واخلو. کنسرن کوم چې مونږ ته پیرنټس آی ډیز راکړي هغې سره مونږ ماشوم پرېږدو. که یو انکنسرن پرسن مونږ ته وزټ وکړي نو وي هیو ټو کانټیکټ پیرنټس او بیا هغې مونږ له چې تر کومې اپروول یې راکړې مونږ نه لرو. میا صاحب جی 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 تاسو وایئ دا زموږ د اکیډمیکس دی ټیم لیډر زموږ دلته کې ناست دی. اکیډمیک ټیم چې کوم دی هغه دې ځای نه لیډ کېږي او هغه څنګه چې تاسو هغه طرف له ولیدل زموږ ایډمنسټریټیو آفس دی او ایډمیشن ریلیټډ کویریز او فلټریشن پروسس ته هغه ستاسو فیسز چې کوم دي اکثر د سکولونو پرایویټ سکولز چې کوم دی هغې د فیسز پرابلم وي. ستاسو فیسز څه پوزیشن دی هغه به موږ څنګه لکه عام یو غریب سړی یا یو عام زموږ د ماحول چې کوم دغه کوم بندیان دی هغې به هغې فورډ کولی شي دای بس کولی شي. جی زمونږ ورسره بل عمران غزل صاحب ورسره تاسو نه ګورئ بېشکه که تاسو اخلئ چې دا څه شی دی هغه ورسره تاسو اخلئ. زمونږ ویژن سره بل ریلیټډ دغه دی چې کوالټي اکسیسیبل ایجوکیشن فار آل. زمونږ ماشومان
دا کوم چې نور ادارې دي هغه سکولونو فیسونه نشي افورډ کولی او دا دوی خپل 10 years 13 years ضایع کړي چې کله پریکټیکل فیلډ له لږ شي دا نقصان وي دې وجې موږ سروې وکړه او یو ایوریج فی سټرکچر مو ډیولپ کړو زموږ فی سټرکچر چې دی هغه د 2000 نه تر 2006 دا خبره ډیره اهم ده دا میا صاحب چې کوم اوس دی وخت کې کوم خبر کوي جی زمونږ چې کوم فی سټرکچر دی د 2000 نه 2600 پورې دی فرام پی جی ټو ګریډ 6 او سټرکچر ما یې خېده چې 2000 to 3000 به یې تر ګریډ 10 نیکسٹ فیز کې به ان شاء الله موږ بیا کالج لیول ګریډ 12 ته وځو دا یو ستاسو چې کوم دغه دی دا کلاس دی جی دې باره کې تاسو نو کوته کې تفصیل ورکړئ ځکه چې تاسو سیستم کو ډېر ویلي نو هغه ټول کې موږ ګرځل تاسو کلرز چې کوم دی یا جی مختصر دا فرنیچر موږ الاین کړی دی څنګه چې موږ وایو چې هر ماشوم جدا ماشوم دی موږ د ماشوم تھرو اسسمنٹ آئیډینټیفیکیشن پروسس نه علاوه چې تاسو کله وګورئ د فرنیچر کې موږ کلر کوډز دلته به سلو لرنر وي ایوریج لرنر وي فاسټ لرنر وي ټیچر ته به پته وي خو سټوډنټس ته به دا پته نه وي موږ آئیډینټیفای کړي د هغې د منټل لیول مطابق هغې ته موږ اکټیویټیز ورکړي او هغه ماشوم ته تاسو دا نه وایئ چې ته کمزور یې نه دا ماشوم کمزور دی نه موږ بلیو کوو چې هر ماشوم کې څه ناڅه کوالټي موجود ده د ټیچر کار دی د سکول کار دی چې هغه کوالټي آئیډینټیفای کړي ګډ او تاسو ته ایز پر کلر تاسو ته پته ده ایز پر کلر دا تاسو څه شي په سرکاري عام د پاکستان چې ګورنمنت سکول یې غیباره کې دا څه شي زموږ د ویژن سم پارت دا دی چې میک لرنینګ فن فار کډز چې ماشومان په یو هپي انوایرمنټ کې اوسي هغوی خوشحال وي نو د هغوی به منټل ډیولپمنټ کېږي هغوی به غذې ته د راتلو له خوشحالۍ سره به راځي او بیا به هغوی انټرسټ علي چې موږ د زده کړو او څنګه چې تاسو وختي فرمایل چې دغه د زما سټوډنټس چې راشي هغوی وایي یاره موږ سنډے باندې موږ سکول غواړو او دلته دې موږ په زور او په دې ځای زبردست په سنډے ماشومان راځي زه په دې کې په زه دا وایم چې دې سره پلی ګراونډ هم شته او کلاسز هم دې سره شته دې سره برم ځای شته دی که چېرې فرض کړي دي مزید خپل سټوډنټس دلته کې راوستل غواړي زما ریکویسټ دا دی چې د دې علاقې سره نږدې چې کوم دغه دي کوم والدین دي هغوی دې راشي د دې د ویزیټ وکړي او دلته کې چې کوم سټوډنټس په خپل ځای کې په خپل سیټ باندې په خپل کلاسز کې ناست دي هغې ته راشي خپل کلرز خپل کلرز دې وګوري خپل د سیستم دې وګوري او میا عمران شوکت چې کوم دی هغه ویژن چې کوم دی هغه یو نظر وګوري چې دلته کېږي څه او په دې عام سکولونو کې څنګه سپیشلی چې کوم پرایویټ سکولونه عام زموږ په دې سیستم کې دی هغه او د دې په منځ کې چې کوم ډفرنس دی هغه وګوري ریکویسټ زما چې تاسو دلته کې راشئ ان شاء الله تاسو به ډېر ښه فیل کوئ Thank you very much. ډیره شکریه جی